حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دے، بخاری شریف کے حدیث دے دا مرگ فرشتہ راغلا ورطا ادرے دا ویزا اللہ را لے گلے ما ستا ٹیم مقرر دے دا مرگ سادر نو باسو دا آواز پہ انسان دیر درون لگی سمجھے سوک چاہتا ہوئی چی وجنم دے یا ستانا سو باسم یا دا فلان کی دا مرگ پا پلان کی روز نیٹا دا دے با پانسی کی گی دا دیر خطرناک آواز دے، سخت آواز دے دا نچی موسیٰ علیہ السلام تا آغا داوی چی دا تانا سو باسم وقت مقرر دے اخو اسم یو جلالی پیغمبر و غصور کے زیادہ وا لاسی اوچت کوا غا فرشتہ انسانی شکل کوئی ہو مضبوط سپیڑے ورکلا دومره سخت یو چې دا غنه سترګه وستا او مغه شکل کې الله تعالی په پروردگار هغه انسان لدی لګلې او چې دا مرګ نه دی خو زما دې حالت ته وګوره الله نه هیڅ پټ نه دی خو بعض خبره الله پټای د مخلوق نه د څه حکمت لپاره دې حالت ته مې وګوره وی زلال شاه او دغه موسی علیه السلام ته وایا چې ستا مرګ نه دی خو نو دا یو غوی په شا باندې لاس کې دا ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل د هر یو ویښته په عوض کې بدله یو کال عمر درکړم دومره بند کاله وروسته به چلو بیا بشیر خفه کېږي که بشیر وایي زه پکې مه چلوم بشیر جانه پکې یې راوړو نو ما پې بند کړه که وروسته به چلو لږ یې اوبه راوړئ هغه لږ نو وی چې لړشه ورته ووایه چې د غوی په شا لاس کې د ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر درکړم د مرګ فرشته بیا راغی موسی علیه السلام هم سوچ کړی چې دا مې څو کړل وی الله راولېږلمه چې ستا مرګ نه دی خوښ او د دنیا ژوند دی خوښ دی نه دی خفه کوم د یو غوی په شا لاس کې ده ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته راغلل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر وي اوس تاسو اندازه ولګوئ چې د لاس لاندې څومره ویښته راځي زما په خیال په زرګونو نه لکونه به راځي اندازتن دا خو ډېر لوی عمر دی حضرت موسی علیه السلام خو سوچ کړی وی دی نه پس بسي چې دا وخت ختم شي وی مرګ د مرګ نه خلاصې خوشده دی نه بس وی اوس قصه خلاصه وه چې بیا مرم دا اوسنی مرګ ښه دی ځکه د پیغمبر مرګ خو د الله سره ملاقات دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام مبارک به فرمایل د بخاری حدیث دی چې پیغمبر نه الله سو باسی مرګ راشي نو هغه له لږ غوندې مشوره ورسره کوي نو که ستا ذهن کې دا سوچ اوس راشي چې مشوره چا سره کوي خو مرګ نه خوښوي مرګ د چا خوښي نه مشوره داسي چې ای پیغمبره د دنیا ژوند دی خوښ دی او که د الله ملاقات دی خوښ دی نو پیغمبر دا ویلی شي چې د الله ملاقات مې نه دی خوښ او د دنیا ژوند مې خوښ دی دا مشوره د هغه پیغمبر عزت دی د هغه پکې لویي راشي د هغه عزت پکې راشي نور پیغمبر دا نه وایي چې د دنیا ژوند مې خوښ دی او د الله ملاقات مرګ مې نه دی خوښ او یو پیغمبر داسې نه دی ویلی نو عائشہ صدیقہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام مبارک لکلا د مرگ فرشتہ رالا په جون به وی چې پیغمبر ته الله د مرګ نه مخکې لږ غوندې اختیار ورکوي مشوره ورسره کوي وایي چې زما سینې ته ډډه والده او دا سر مبارک د نبی علیہ السلام زما د دې زنې او د دې سینې د مینځ کې پروت دی او د بیماری د هغه مرض د مرګ نه مخکې انسان باندې تبه راشي هغه تبه سخته وه دومره سخته تبه وه چې لاس به یې راواغېشته په اوبو کې به یې ومنډه او په مخ به یې راخ کو او زما رور دی وخت کې راغی عبدالرحمن هغه سره مسواک و مګی وی نبی علیہ السلام مبارک داسې
د محبت او د شوق په نظر هغه مسواک ته وکتل. وایي زه پوه شم چې مسواک یې خوښ دی چې ومږي، ځکه نبي علیه السلام به مسواک ډېر استعمالو. وایي ما ورته وایي د الله رسوله مسواک مږې راوالم دله؟ وایي سر مبارک یې داسې وړکوم. وایي راوا مې غېست. وایي مې چې دله یې نرم کم، وایي سر مبارک یې وړکو چې او. نو وایي ما هغه مسواک اوبو کې ووو او په خپلو غاښونو کې مې اوچوپه، نرم مې که زور مې ورکه چې پوس شي. او بیا مې نبی علیه السلام مبارک ته ورکړه. ګوره څومره بختوره ښځه ده. وایي زه بختوره ځکه یم چې د ما په کوټه کې د نبي علیه السلام وفات شوی دی. وایي زه بختوره ځکه یم چې د ما په کوټه کې نبي علیه السلام دفن شوی دی. او وایي زه بختوره ځکه یم چې د ما سینې ته تکیه والی و روح مبارک ته تللی دی. او وایي زه بختوره ځکه یم چې په آخر وخت کې زما او د نبي علیه السلام مبارک لاړې یو بل سره ګډې شوي دي. زما او د هغې لاړې یو بل سره ګډې شوې. او وی خلق وی دا په دې پورې وی چې اوس هم زمونږ په وطن کې دا رواج دی، وی د دوه اخترونو په منځ کې واده دا سپیره دی. وی دا رواج دی چې کنه، وی دا سپیره دوه اخترو په منځ کې. نو عایشه فرمایي وی د ما واده د شوال په میاشت کې شوی دی، د دوه اخترونو په منځ کې. نو وی د ما نه بختور انسان بل کم دی، زه بختور یم. دا رواج د هغه زمانې نه د جاهلیت را روان دی. نو وی هغه مسواک مې نرم کو رسول الله مبارک له مې ورکړ، هغې هغه مسواک ومږه او داسې خشته مسواک یې ومږه چې په جول کې داسې ښکلې مسواک یې دنه ومږل. مسواک یې مال راکړه، لاس یې اوچتو او دا ټکې د خولې مبارکې نه ووته، اللهم الرفیق الاعلی، یا الله زه هغه لویه او اوچته دوستانه او رفاقت او ملګرتیا غواړم، هغه بهترین ملګری غواړم، ملائکه مقربین او د الله تعالی ملګرتیا غواړم. وی زه پوه شوم هغه حدیث را یاد شو چې نبی علیه السلام ته اختیار ورکړی شو، مونږ یې غوره نه کړو او الله یې غوره کړ. او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلی دي په خصائص کبرا کې چې د مرګ فرشته راله، دا اسرائیل علیہ السلام گوره دا ارچا نسانو بس د سره په لکونو فرشتې دي د شمیر نه زیاتې، چا پس یو لیږي چې ساتې وباسه او چا پسې بل لیږي. او طاقت ولا رب العالمین دومره ورکړی دی چې یو ځل ته نبی علیہ السلام تپوس وکړو ته د ډېرو خلکو نه په یو ځل څنګه سا وباسي. وی مال رب العالمین دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې ناست یم او دا خپل دوه ګوتې د دې دنیا د ټول جاندار مخلوق ته ور مخکې کوم، ټول جاندار که انسان دی او که حیوان دی او که ماشي دی او که میږي دی، نو په یو سکنډ کې په یو لږ ساعت کې د دې ټولو نه سا راښکې شم. دومره طاقت الله ورکړی دی. وی تا ته پته لګي چې فلان کې به کله مري او فلان کې به کله نه مري؟ وی نه. وی ته بیا سا څنګه وباسې؟ وی لږ ساعت مخکې راته رب العالمین حکم راکړي چې لاړ شه فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې کلي فلان کې ځای کې به ناستي او ساعت یې راوباسه. وی چې زه څنګه ورشم هماقسې راته نغد ناستي ساعت یې راوالم راوباسم. ما ته پته نه دی کومه فرشته چې الله د سا په اوښکو مقرر کړي د هغه ته پته نه دی. نو د هغه لاندې د دنیا فرشتې دي یو نه ده، په لکونو کرونو فرشتې دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې کومې فرشتې سا قبض کړې د هغې نوم اسماعیل او چې څنګه راغې نو جبریل علیه السلام هم موجود ناست دی، هغه د پیغمبر علیه السلام ملګری هم ناست دی. نو جبریل علیه السلام د نبی علیه السلام نه اجازت غواړي د الله رسوله یو فرشته راغلی ده د اسمان نه او په لومړي ځل راغلی ده، اجازت غواړي ورسره اویا زره ملګري دي او هغې اویو زرو کې هرې فرشتې سره ځان له بیا اویا زره ملګري دي. وی راځه چې را دننه شوه وی زه الله را لېږلی ما او تا له یو مشورې له چې د دنیا ژوند دې خوښ دی که د الله ملاقات دې خوښ دی؟
نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل علیہ السلام تو قتل فخلی هغه ګونه کو خلک یو انسان چاته وګوري چې څه دی خیال مشوره کوي. جبریل علیہ السلام ورته وایي چې د الله رسوله خوښه دې خپله ده ځکه تا ته اختیار درکړی شوی دی خو الله ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. وی چې الله زما ملاقات ته شوق کې دی نو د مرګ فرشتې ته وایي امضي لامرک بس خپل کار دې جاري کړي. عائشہ صدیقہ فرمایي چې دا ستا په وتو نه یم پېښ شوی دومره پوه شوم چې لاس مبارک یې ښکته شو اللهم الرفیق الاعلی او دا آیت نیمګړې مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا او یو خشته خوشبویی می بس محسوس کړ ډېره اعلی مزیدار خوشبویی دغه د نبی علیہ السلام مبارک رساوتل هغه چې کم ټیم مقرر و هغې کې سیکنډ مخکې والی رستو والی رانغی خو چې کومه مشوره ده دا صرف د پیغمبر عزت دی د نورو خلقو په نسبت. اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون د خلقو نیټه چې کله مقرر شوه نه سیکنډ مخکې والی شته او نه سیکنډ رستو والی شته. رستو والی خو امکان لري خو مخکې والی خو بلکل کیدی نشي د شیخو د وخت نه مخکې کېږي خو دا سخته مضبوطه خبره ده د الله د طرف نه چې بلکل خاص ټیم باندې به سوځي نه مخکې نه رستو. حضرت آدم علیہ السلام چې کله الله پیدا کړ نو یو ځای کې ودرو او داغه د شانې داغه د اولاد د سرو میګو په اندازه پوټي پوټي راوستل شکل د انسان وګورئ ښه بعضې خلک وي د سرو میګو په شکل باندې نه نه شکل د انسان خو په اندازه پر پوټي والي کې د سرو میګو مرو دی تی راوستلو دا هغه اولاد د آدم علیہ السلام چې کوم د دنه تر قیامته پورې پیدا کېږي داسې مخامخ یې ورته ودرو. الله دا څوک دی وی دا ستا هغه بچي دي چې دا به ستا نه نسلا نسلا تر قیامته پورې پیدا کېږي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دې کې په دې اولاد خو ټول یو شانته دی مخامخ دی ورته خو الله پکې څه نښې ایښودې وې چې آدم علیہ السلام په هغې نښو پکې بعضې وپېژندل چې دا غریب دی دا مالدار دی دا ښکلی دی دا بدرنګ دی دا معذور دی دا روغ دی دی پکې وښول دا ورته الله په نښو نښانو وښودل. د خو اولاد دی بچی دي نو پلار په بچو خفه کېږي چې دا ټول دی مالدار وی نو ښه به وه چې دا ټول روغ وی نو ښه به وه چې دا ټول خشته وی نو ښه به وه. ربي هلا سویت بین عبادک دا نه وي چې زما بچي وی الله د خپلو بندګانو کې دی دا فرق ولې راوسته دا د یو شی وی نه پیدا کړو او ستا بندګان دي که زما اولاد دی خو ستا بندګان دي. الله ورته فرمایل دې دپاره چې دي زما شکریه ادا کړي. دا مالدار به وګوري چې دا بل غریب دی زما دی غریب خو ډوډۍ ته محتاج دی شکر دی ماله خو الله ډوډۍ را کړې د محتاج نه نو دی به الحمدلله وایي دا الله شکر به ادا کړي. دا غریب به وایي چې الله بېشکه چې ډوډۍ خو مې نشته یا کمه ده خو دا شکر دی په لاس خو خو جوړ یم هغه سړی که مالدار دی خړون دی زه جوړ یم هغه سړی که مالدار دی خو ګوډ دی زه جوړ یم هغه سړی که مالدار دی خو یاره ډوډۍ ورته پرته ده خو الله ته وله پرهیز کړی دی نه یې خوري که زما ده لږه ده خو پرهیز مې نشته په خوند خو یې خورم که نه. بل به وایي بشیر جان به وایي چې یاره زه خو په دواړو سترګو نابینه یم خو د شکر دی په لاس خپو خو جوړ یم که نه په دواړو سترګو نابینه یم خو شکر دی په فوټپات باندې خو چاته ولاړ نه یم چې سوال کوم که نه. ګوره ډېر خلک چې کوم ړانده دي نن سبا په فوټپاتونو ولاړ دي او اوازونه کوي سوالونه کوي خدای دپاره 1 روپۍ 2 روپۍ دی به دا شکر ادا کړي. شکر دی الحمدلله که په سترګو نابینا یم چا نه سوال خو نه کوم په فوټپات باندې خو چاته ولاړ نه یم چې تی غواړم بلکې دی خو د نورم د الله شکریه ادا کړي چې شکر دی الله که په دواړو سترګو نابینا یم خو جون مې د مولیانو طالبانو سره دی. او بیا شکر په دی چې که ډېر خلک دي چې هغه
اوازونه خشته دي، څوک سندرغاړي دي، څوک څه کوي، لوبې وي، غزلې وي، ګډاګانې کوي. د ما شکر دی نسبت د نبی علیہ السلام د نعتونو د الله د حمدونو سره دی. د شکرې مقام هر چاله الله ورکړی دی. بل به وایي چې یاره پخپو خو ګوډې خو دا شکر دی چې لاسونه مې جوړ دي چې ډوډۍ خو په خولې له وړی شم. هر چا کې الله داسې یو صفت رونو پیدا کړی دی که هغه خپل صفت ته وګوري د الله شکر به ادا کړي. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د ځان نه بره ته مه ګوره ګورې، په لوی تکلیف کې به پرېوځې. یو مالدار به ځان نه بره مالدار ته ګوري، په غم وختی او کاغذ مال راشي. د ځان نه لاندې ته وګوره، د الله د نعمت قدر به راشي. نو دې لپاره مې پکې دا فرق پیدا کړی چې دې زما د نعمت شکرې او قدر وکړي. وایي د بعضې انسانانو د بچو د تندو نه رڼاګانې ختې او تپوس یې وکړو الله دا څوک دي چې تندو نه رڼاګانې خېږي؟ وایي دا ستا په اولاد کې پیغمبران انبیا او رسل. وایي د یو کس د تندي نه ډېره زیاته رڼا ختېدله. وایي دا پکې څوک دی؟ د ده د تندي نه خو ډېره زیاته رڼا خېږي. وی دا ستا یو بچی دی داود علیہ السلام، ډیر خشته دی الله، ډیر مزیدار چمک دمک دی رده په دې تندي کې. باری تعالی دله تا عمر څونه ورکړی دی؟ وی 80 کاله. الله دا خو لږ دی، ځکه حضرت آدم علیہ السلام ته خپل عمر پروردګار ښودلو چې ستا به 1000 کاله عمر وي. چې خپل ته وکتل چې 1000 کاله او هغه ته وکتل چې 80 کاله، نو 80 د 1000 مقابله کې معمولی شی دی، خو ډېر لږ دی. الله دا عمر خو ولا زیات کا، بچی دی خشته دی، سوال ولا کوي. وی نه 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 ما دغه فیصله کړې ده، ګوره لا پیدا هم نه دی، ها مخکې نه فیصله ده، ما دا فیصله کړې ده عمر نه زیاتوم، چاله چې مې کوم لیکلی دی هغه به وی ښه الله که زه د خپل عمر نه لږ ورته وبخم څنګه به وی ټیک انته وځه ډېره ښه خبره ورکه ولا وګوره که د خپل عمر نه څونه دی ورکه ستا به هغه هم رقم شي. دا یو ښېګړه به زه وکړم خو ستا به هغه هم رقم شي. وی رب زده من عمر 40 سنه، الله دله زما د عمر نه 40 کاله ورکړه. هغه وی چې 1000 کاله عمر مې 40 څه شی دی راشه دله به ورکو. حالانکه عمر سکندونه ګورئ، مرګ چې پچا راشي د 15 منټو او د 10 منټو بیا غواړي چې الله 10 منټه وروسته دی وي 15 منټه وروسته دی وي. نو چې لږ ژوند خو وي توبه خو پکې وباسم، 2 رکعاته نفل خو پکې وکړم، په دې 80 کاله کې ورته یاد نه پر 80 کاله کې، خو چې مرګ راشي نو بیا یو 2 منټه انتظار خو راکړئ، یو 2 رکعاته خو پکې وکړم. زمارونو وی رب زده من عمري 40 سنه، الله زما د عمر نه 40 ولا ورکړ ډېره ښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې آدم علیہ السلام دنیا ته راغی د خپل عمر به شمیره چې زما خو 1000 کاله عمر دی، چې 40 پاتې شو ملک الموت ولا راغی وی عمر دی پوره دی. وی زما 40 کاله کاکا پاتې دی، سوچ دې کړی دی؟ وی نه ستا ټیم پوره دی، نه دی پوره، ما ته الله 1000 کاله ویلی دي، 1000 کې 40 پاتې دي. وی ولې تا هغه 40 کاله خپل وسیله داود علیہ السلام له نه دي ورکړې؟ وی نه نه مې دي ورکړې. دروغ نه وایي، یېره خبره یېره ده، ځکه د هغې عالم چې په کومه کې د الله او د ده دا خبرې کېدې عالم المثال جدا قصه ده، او د دنیا دا جدا ده، لکه خوب چې سړی وویني. نو بعض انسان ته خپل خوب یادي، د بعض نه یېري. نو هغه د آدم علیہ السلام نه قصه یېره وه، ځکه نبي علیہ السلام مبارک پخپله فرمایي نسیه و جحده، یېره و انکار یې وکړ. نو اولاد کې هم یېره هم شته و انکار هم کوي. د آدم علیہ السلام په اولاد کې وی نه تا ته یاد ځان ته را یاد کا کله چې هغه میثاق و الست بربکم قالوا بلا والا میثاق، نو ته هغه وخت کې 40 کاله ورکړي دي خپل وسیله داود علیہ السلام له، چې سوچ یې وکړو یاد مې شو ښه بس اوس قصه خلاصه ده. هغه ټیم کې 2 منټه رستوالی رانغی، 1 سیکنډ رستوالی رانغی، آدم علیہ السلام نه په هغه خپل ټیم ساله. اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. بس بیا نیټه نشته چې دا له دونه نیټه درکړه. او داود علیہ السلام له الله فایده ورکړه، 80 کاله و 40 خو سره هغه جمع شو، 100 ته عمر ورسېد، مفته کې ورسېد. خو هغه د هغه 100 کالو نه دونه فایده واخېسته، ټول عمر په جړا تېر کړی، ټول عمر په د جړا. داسې جړا نه د ټولې دنیا اوښکې چې یو ځای کې د داود علیہ السلام ته رسي.
دونه اوښکې به یې ولید. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې کوم وخت مقرر شو هغې کې مخکېوالی رستوالی نه راځي، په هغې به خامخا د انسان نڅه وځي. یو نیک سړی دی بزرګ، هغه یو خوب یې ولید، خطرناک هیبتناک خوب چې په لاره روان یم یو زمری را پسې دی، زمری مخکې دی وروسته دی زه مخکې منډې منډې یو خوب یې ځنګل ته ننوتم، دی را پسې ځنګل ته راغی. ځنګل ته چې څنګه ورننوتم دی را پسې راغی نو زه یو اونې ته وختم چې راشه دا زمری خو اونې ته نشي ختې، تر څو چې دی را رسېده د اونې سر ته ختلی، دی راغی او د اونې دی ویښ کې راته ودرېد. زه بره ناست یم چې زه لاندې نه کوزېږم او دی ستړی به شي دا زمری ځي به، اوس هغه راته د اونې دی ویښ کې ناست دی، خولې وازه کړې ده او برړېږي. ویړه کې مې سوچ راغی خوب یې نه کړ چې یاره دا به تر کومې دی اونه کې ناست یم او دا که زه ستړی شوم یو ده شوم او لاندې پرېوتم، راشه داسې وکړه چې د دې اونې نه ټوپ کا، خو ټوپ په څنګه وی د اونې د خرام باندې به ورو ورو لاړ شم سر ته به ورسم. زمری خو د ویښ کې ولاړ دی، زه به هلته د خرام څوکې ته ورسم، یو شاخ داسې اوږد و نو بس هلته به ټوپ کړم تر څو چې دی راځي ما به منډه والي. خوب کې سړي ته دا فکرونه راځي، وایي په هغه شاخ مې ځان ورو توخو 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 هغه څوکې ته ورسېد. زمری دغسې د ویښ کې راته ولاړ، وایي چې څوکې ته ورسېدم او ټوپ وامه نو هغه ځان مې ښکته اویزان که او هغه شاخ مې په دې لاسونو کلک ونیو چې دا نیسم او ځان مې ښکته که نو ټوپ پکم. وایي چې څنګه مې هغه کلک که او زه ته اویزان شوم خپې مې ښکته شوې، وایي لاندې مې وکتل د خپو لاندې مې یو کوی دی، غټ کوی دی او په کوی کې یو اجدها خامار دی، هغه خوله وازه کړې ده او زمری کاکا راغی دین د هغه کوی په غاړه راته ودرېده. خدای دا دې څه وکړل؟ مخکې خو زما دا خیال و چې دا دې خاک ته به راشم اوس خو او چې سړی څانګ په څانګې پورې ویزان شي بیا ګورې بره ختیم نه شي، بیا سړی نه شي ختې. اوس به څه کېږي؟ مخکې یو بلا اوس دوه بلاګانې دي، که دې غاړې ته ټوپ کوم نو زمری دې خوري، که کوی ته غورځېږم نو اجدها خامار دی هغه دې خوري، او تر کومې پورې به تا ویزان دی دې خرام پورې. دونه کې خو نیکبخته سم تیار ناست وي نو دا خو اوس به ستړی شي رو به غورځېږي. وایي چې د خرام ته مې نظر شو نو د دې خرام دا ویښ باندې تورې سپینې مږې نښتې دي، د نیمې نه زیات یې خوړلی دی او لږ پاتې دی. یا خدای دا څه مصیبت دی، ما خو لاس به مې ستړي شي رو به غورځېږم، اوس خو لاس ستړی کېدل نه، هغه خرام پرې شوی دی لږ پاتې دی، هسې نه دا چړق نارې نه کي. په دې هیبت کې راویښ شو، خپل استاد للا وی صاحب داسې خطرناک خوب مې لیدلی، تاسو ته خو ما د خوب دم خور یادم دی کنه چې څونه هیبتناک خوب وویني خطرناک. نو درې ځله ګس طرف ته لاړې توکه او هر ځل سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا، د دې خوب اثر بني. دا د نبی علیہ السلام مبارک وینا ده او تجربه خو په حدیث نه پکار، خو تجربه هم ده. یو ځل وایا اعوذ بالله وسره وایو لاړې توکه، بیا لاړې توکه اعوذ بالله، بیا لاړې توکه اعوذ بالله، چې کله را بیدار شي دغې وخت کې دا عمل وکړه، اکه هغه وخت کې درنه یېري چې کله درته یاد شي دا خوب دا عمل وکړه، هېڅ اثر به نه. وی جنابه راویښ شو، چې راویښ شوم هغه خپل استاد له لاړ وی صاحب داسې خوب خطرناک. وی دا خو خطرناک دی، دا خو الله تعالی تا ته د خپل ژوند ټوله نقشه وښوله. وی دا کم خرام چې ته ور پورې نښتې دا ستا ژوند دی. هر انسان د خپل ژوند شاخ پورې انښتې، او دا کمې تورې او سپینې مږې چې تا ولیدې چې دا خرام یې پرې کو، دا ورځې او شپې دي، دا سپینې مږې ورځې دي، دا تورې مږې شپې دي، دا لګیا دي ستا د ژوند دا شاخ دا خراخ کټکۍ پرې کوي، د نیمې نه زیات یې درته والې. او دا چې کم کوی تا د خپو لاندې ولیده دا کوی قبر دی، چې دا خاخ
دا تورې سپینې مږې ورځې شپې دا خاخ د ژوند دې پرېږي نو ته به نیغ دې قبر لري او دا په قبر کې دننه په دې کوي کې چې اجدها خامار دی دا مرګ دی دې به ټک درکوي او دا د کوي په غاړه چې زمرې درته ولاړ دی دا ملک الموت دی نو د ژوند نقشه شوسته زمارونو داسې ده که نه ده مونږ د ژوند خاخ پورې ویزان یو او د ژوند دا خاخ لګیا دی تورې سپینې مږې ورځې شپې پې لګیا دي مونږ خوشحاله یو هلکه که خیري سبا به ورځ راځي هفته پس به که خیري دا ورځ راځي یاره یو میاشت پاتې شوه دا به څنګه زر تېره شي خوشحاله یو یاره لس ورځې پاتې شوې دا لس به څنګه زر تېرېږي مونږ دې راتلونکي ژوند ته خوشحاله یو چې دا زر راشي نو ښه ده او حالانکې هغه مرګ دی راتلونکي ژوند چې څومره په تېزۍ در پسې را روان دی دا مرګ دی دا تور سپینې مږې د مرګ په شکل کې زمونږ په ژوند دی نښتې دي او چې دا خاک د ژوند مات شي کوم خوا به ځو خبر را او د مرګ سکه لکه د خامار غوندې ټک به درکوي ملک الموت درته د قبر په غاړه د کوي په غاړه ولاړ دي پرېږدي دي کفا بالموت واعظا زمارو چې دا خبرې سړی ځان ته را یادې کړي د ده دپاره لوی نصیحت ته ګورې ده